په بلوچستان کې چې په کوم ټرین باندې دهشتګردو حمله کړې ده هغه تر اوسه پورې پورا نه دی خلاص شوی. په دې کې څوک په دې کې زمونږ پښتانه وروڼو چې کویټې ته کاروبار لپاره تللي وو، هلته کاروبار کوو، مسافري یې کوله او بیا اوس اختر ته پېښور ته را روان وو. ویلې ده چې اختر به کور تېر کړو، روژې به کور تېر کړو. په دې هیله باندې را روان وو چې په لاره کې په بولان مقام باندې دهشتګردو حمله کړې ده. 4.5 نه زیات مسافر پکې ناست وو. 1.5 سل پورې دې وخت کې رها شوي دي او 300 پورې اوس هم چې کوم دی دهشتګردو په قبضه کې دي او دې وخت کې کوشش شروع دی چې دوی رها کړي. خو دې وخت کې چې کوم د بلوچ هغه لیبریشن آرمي دا مطلب هغه دي، نو هغوی وایي چې موږ څه مطالبات یې کړي دي د آرمي نه یا وغیره چې کوم دی سټیټ نه څه مطالبات کړي چې دا مطالبات موږ له برابر کا، خو دا موږ له برابر نه کړل. نو دا څومره دی کې سکیورټي اهلکار دي یا عام عوام دي یا ماشومان دي، دا به ټول موږ وژنو او کنه هغه موږ له برابر کړل. دوی بیا تاسو ته موږ رها کو. اوس هغوی مطالبات برابري یا نه برابري دغه چې کوم دی دا په وخت سره بدلېږي او دا ټول دی آیا رها کوي یا نه رها کېږي دغه پوره پته به وروستو لګي. خو دې وخت سره موږ دعا کولی شو چې لکه ماشومان دي پکې او زموږ پښتانه وروڼه دي پکې، الله تعالی دې په خیر سره چې کوم دی رها کړي.